السلام علیکم ښه راغلاست دوستانو. هغه عمران خان چې ډیر خاموشه شوی و، تاسو ته پته ده د هغه پارټي چې کمدنو د توړپوړ ښکار شوله، خلک ترې جدا شول او نن د هغه نه یو ډیر غټ شخصیت بل هم جدا شو. هغه څوک دی په هغې باندې به خبره کوو، خو هغه عمران خان تاسو ته پته ده خاموشي ماته کړله او میدان ته یې راودانګله چې د ټولو نه اوله خو تاسو ته پته ده چې کومه د قاضي فایز عیسی کمیشن و، هغې ته یو غټه دچکه میلاو شو. عمران خان ورته څه دچکه ورکړله د اولې ورځې نه، او نن چې کوم دی نو په اډیو کال چې کوم لیک شوي وو د چیف جسټس د خواخې او وسره چې کوم د خواجه طارق ښځه وه د هغې، نو په هغې باندې په هغې پاکې سماعت هم وکړو هغه کمیشن، او یو ښه ریمارکس یې هم ورکړه. ریمارکس یې څه ورکړه، سیف یې وویله چې یاره وختي طور پر به فیصله کوو. او د دې سره تاسو ته پته ده چې عمران خان چې کوم دی نو یو دوه اهمې فیصلې واخیستلې او د سپریم کورټ ته لاړو. په هغه دوه اهمه فیصلې څه دي دا ټول ډسکشن به نن کوو، خو د دې نه مخکې که تاسو موږ ته زموږ د محنت سیله راکول غواړئ نو د لایک بټن د سره زردوبه وکړئ، ویډیو چې د سره څومره کېږي هغومره شیر کړئ، او په کمنټ کې را سره خپله قیمتي رایه هم شریکه کړئ. چې او یو سوال به درنه کوم، دغه سوال جواب راکړئ چې تر اوسه پورې پاکستان ته د ټولو نه غټ نقصان کم سیاستدان ورکړی دی، هغه را سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. د ټولو نه اول راځو، تاسو ته پته ده د عمران خان نه اول ورکوټي خلک جدا کېدل، عمران خان خاموش و بالکل. بیا د عمران خان نه تاسو ته پته ده چې نن چې کوم دی نو چودري وجاهت هم چې کوم دی نو هغه لاره جدا کړل، د هغه زوی هم یو پریس کانفرنس ورکړو چې یاره زموږ لارې جدا شوې، او آینده داسې یو امکان هم دی چې پرویز الهي هم چې کوم دی نو لاره جدا کړي. اوس راځو چې آیا دا کم خلک چې د تحریک انصاف نه لاړ او عمران خان یې ایکي یوازې پرېښودو، نو د دې سره د عمران خان په ووټونو باندې څه اثر پرېوځي او که نه پرېوځي؟ آیا د دې سره د عمران خان ووټونه کمېدی شي او که نه شي کمېدی؟ نو ګورئ دا خبره د ټولو نه یاد وساتئ، په دې سره د عمران خان ووټونه کمېدی نه شي بلکې ډبل کېدی شي. نور هم خلک، تاسو ته ما بار ویلي چې خلک په دې نور هم سوځي، غوسه کېږي چې یار ولې تاسو دا کار کوئ. نو اوس خو په تېر شوي ځل به چې موږ دومره په ایماندارۍ ووټ نه ورکړی، خو دې ځل له به یې ورکوو که تاسو دا ظلم. نو لهذا کومه ووټ بینک چې دی نو زرا یې وایي چې د هغه ووټ بینک باندې هېڅ قسمه څه اثر نه پرې بسي. که چېرې عمران خان دا ټول خلک هم پرېږدي، خو د عمران خان چې کوم ووټ بینک دی، کومه پاپولیریټي ده، هغه برقرار ده. نو لهذا د دې هېڅ څه فایده نشته دی. که ډېر غټ خلک ترې جدا شي او هر قسمه خلک ترې لاړ شي، ډاډه اوسئ چې په ووټونو باندې هېڅ قسمه څه اثر نشته دی. ها البته که حکومت څه سازش ونه کړو، حکومت څه ګیم کیلاو نه کړو، نو بیا هغه نه شو ویلی، هغه بیا جدا کیس دی. خو تاسو ته پته ده قاضي فایز عیسی چې کوم دی نو یو کمیشن جوړ کړو، هغه کمیشن یې داسې جوړ کړو چې یاره موږ به د اډیو لیکس چې کوم دی نو په هغې باندې انویسټیګیشن کوو، د هغې باید لکه داسې آیډنټیفیکیشن نه کوو چې مطلب دا چا ریکارډ کړی دی، بلکې دا موږ معلوموو چې دا جعلي دی او که اصلي دی. په دې کې به چیف جسټس ساس، خواجه رحیم ښځه ټول به راغوستی کېږي باقاعده طور پر، او وایي به چې یاره فورنزیک والا کس به را سره هم وي، او وختي طور پر به ډایرکټ فیصله چې کوم دی نو سناویږي چې او دا جعلي دی او که اصلي دی. عمران خان دا خبره چیرن کړه چې دا کمیشن الیګل جوړ شوی دی او سپریم کورټ ته پرې لاړ، او سپریم کورټ ته پرې ولې لاړ چې ځکه چې په دې کې د چیف جسټس سره دوی مشوره نه ده کړې، په خپله مرضۍ چې کوم دغه راټول کړي دي، او بیا ویلی کېږي چې یاره کېدی شي دوی بیا فیصله هم سناو کړي، خو نه، بیا یې په یو بل بیان کې دوی وویل چې نه مونږ فیصله نه سناوو، مونږ صرف د دې هغه تشخیص کوو، هغه انالیسس کوو د دې معلوماتو چې مطلب دا څه ریل دی نه دی ریل، صرف دغه کوو، نور فیصله به چیف جسټس ورکوي. نو اوس کېدی شي چیف جسټس په دې باندې فردر انویسټیګیشن اوس وکړي، که چېرې د ګورمنټ د حکومت پکې خپل ذاتي مفادونو کېدی شي دا سیز وله څه کړي، دا وله مکمل بند کړي. نو عمران خان خو راغل چې یاره بس نور نه کېږي، بس دا دی چې د ټول نه اول خو ستاسو دا سیز الیګل دی، دی ځکه چې تاسو د چیف جسټس سره بالکل مشوره ده، چیف جسټس سره به مشوره کوئ نو هله به ستاسو سیز لیګل کېږي. او دویم چې کوم د آرمي اکټ 245 تحت چې کوم پوج تعینات عمران خان وي چې دا خبره هم چې کوم دی نو دا ټیک نه ده، د دې خلاف هم سپریم کورټ ته لاړ، او بل چې کوم هم 35,000 لیسټونه راغلي دي چې یاره د آرمي اکټ تحت چې کوم دی نو مقدمه په دوی باندې لړاو کړلی شي، نو عمران خان وایي چې دا د په اوله ځل داسې چیز کېږي او دا هم امپاسبل ده او دا هم دغه ده، نو یعنې کولاو میدان ته راغی. کولاو چې کوم دی نو هغه د دې څیزونو مخالفت وکړو او سپریم کورټ ته چې کوم دی نو لاړ، او په دې باندې چې کوم دی نو اوس په مخې ته ګورو چې څه فیصلې راځي، څنګه چل کېږي. خو بهرحال عمران خان خاموش و، خاموشي دغه کړله، او کولاو چې کوم دی نو میدان ته راغی، او قاضي فایز عیسی ته هم دغه جټکه چې کوم دی نو په سټارټ کې میلاو شي. په اخر کې خپل اجازه کوئ.